د یوسف علیه السلام دارونه دارالل یعقوب علیه السلام لا. خو د دې آیات نه معلومیږي چې د یوسف علیه السلام دارونه د یعقوب علیه السلام د زامنو دا د دین مخکې هم څو پیرې د پلار له راغلي دي چې د یوسف علیه السلام زموږ سره چکر لا پرېږده. د دې آیات نه معلومیږي خو یعقوب علیه السلام ورسره نه دي پرېښودل. دلته کې دي رالل او یعقوب علیه السلام د وجه ته موږ باندې اعتبار ولې نه کوي. د یوسف علیه السلام خو زموږ ورور دی، د سره خو زموږ محبت دی او موږ خو د خیر خوا یو، نو دې موږ سره پرېږده، موږ سبا دپاره چکر له ځو، نو دې د ځان سره بوځو، نو موږ سره به میوې وخوري هلته په ځنګل کې او لوبې ټوکې به را سره وکړي، زړه به یې خوشحاله شي. نو یعقوب علیه السلام ورته وفرمایل دوه خبرې ورته وکړي. یې ورته ده وویل چې دې زما د خوا نه مه بوځئ، ده پسې بیا زه خفه کېږم، د ده جدایي د فراق دا زه نشم برداشت کولی. دویمه خبره یې ورسره دا وکړله چې کو تاسو یوسف علیه السلام د ځان سره بوځئ نو شاید چې دې ستاسو نه شر مخ وخوري. د دې خبرې نه یېرېږم چې هسې نه د یوسف علیه السلام شر مخ وخوري. نو د دې نه معلومیږي چې د یوسف علیه السلام دی نابالغه و او مفسرینو لیکلي دي چې 2 کاله عمر د یوسف علیه السلام په دغه ټیم کې، ځکه چې شر مخ یې خوري دا ماشوم دی ځکه یې خوري که نه، لوی سړی شر مخ نشي خوړلی. نو یعقوب علیه السلام دې ته وویل چې لومبۍ خبره خو دا ده چې زه د ده جدایي نشم برداشت کولی، او دویمه خبره دا ده چې زه د دې نه یېرېږم هسې نه دې شر مخ وخوري. نو یعقوب علیه السلام دا خبره ولې وکړله چې هسې نه دې شر مخ وخوري، دې خبرې نه یېرېږم. دا خبره یې ځکه وکړله چې یعقوب علیه السلام خوب لیدلی او خوب کې ییني چې یعقوب علیه السلام وایي زه په یو اوچت ځای په غر کې ولاړ یم او یوسف علیه السلام د دې غر په ویښ کې دی او 10 شرمخان رالل په ده باندې حمله وکړله. نو چې کله د 10 شرمخانو حمله کوله په ده باندې، نو د دغې 10 شرمخانو نه یو شرمخ راپاڅېدو، مدافعت یې وکړو، یعنې د دې نورو شرمخانو مقابله وکړله او یوسف علیه السلام یې بچ او بیا د هغې نه پس یوسف علیه السلام ژوندي جاړه په ځمکه باندې ورننوت او غیب شو. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې یعقوب علیه السلام ته دا خبره معلومه شوې وه، د دې خوب نه دا تعبیر رایستلی و چې دا 10 شرمخان چې د یوسف علیه السلام دارونه دي او دا مدافعت چې کوم کړی نو دا یهودا د دې چې کوم مشر ورور نو ده چې کوم دی بچ کړی و د مرګ نه، ورونو له مشوره ورکړه چې موږ وژنو یې نه، ځکه بیا به قاتلان وګرځو، خو یو ګمنام کوی ته بیا ورلړګو، ماران لړمانان به وخوري، جو موږ به د قتل نه بچ شو. نو ده چې کوم دی منع کړی و. نو دا تعبیر یعقوب علیه السلام استلی وخت دا خبره معلومه شوې وه چې دا 10 واړه رونه چې کوم دي دا شرمخان دي او دی به مادي او دی کې دا مشر ورور یهودا نوم دغه مشر یا روبیل نوم یې و. دواړو چې کوم دي مفسرینو ذکر کړي دي. نو په دې دواړو کې یعنې دا دواړه د یو کس نوم دی، خو مشر ورور یې و، نو یا یهودا مشر و یا د مشر ورور نوم یې روبیل و یا یهودا و. نو ده بیا د خپل ورور بچ کړی دی، د دې نورو شرمخانو مقابله یې کړې ده. یوسف علیه السلام ته دا خبره معلومه وه چې ده ته دا 10 واړه رونه چې دا شرمخان دي، خو ډارېږې ورته ځکه نه شو ویلی، ځکه یې ورته ونه وی چې هسې نه دا رونه نور په دښمنۍ کې راشي او د دې په منځ کې اختلاف جوړ شي، نو که په دې موقع باندې دوی پرېږدي په بله موقع به یې قتل کړي او د دې د عزت خیال یې وساتو، مخامخ یې ورته خبره ونه کړله چې تاسو شرمخان یې، تاسو به یې قتل کړئ. او دویمه وجه دا ده چې د قنعان په ځنګل کې به شرمخان ډېر. یعقوب علیه السلام دې ته دا خبره وکړه چې موږ یو جدایي نشو برداشت کولی، زه جدایي نشم برداشت کولی. دویمه وجه دا چې زه یېرېږم د دې خبرې نه هسې نه دې شر مخ وخوري. نو دې زامنو یې ورته وویل چې شر مخ یې خوري نو موږ خو 10 کسه ځوانان یو. قالوا لئن اکله الذئب ونحن عصبة، موږ خو یو مضبوط جماعت یو، مضبوط جماعت یو، 10 کسان یو، نو دا به زموږ نه دې څنګه خوري؟ یوسف علیه السلام دا به زموږ نه شر مخ څنګه خوري؟ موږ به د دې حفاظت کوو او چې دې زموږ نه د 10 کسانو نه یوسف علیه السلام شر مخ وخوړو نو بیا خو موږ ورڅخه خلک نه یو. نو دا تسلي پلار له ورکړله یعقوب علیه السلام له. یعقوب علیه السلام ورسره پرېښودو او په لاره ورسره جلبې ورسره وموږو، یوسف علیه السلام ورسره دی او د دې سره یې بوځي په لاره باندې
او وصیت یې ورته وکړو چې ګورې بچو دی ماشوم دی د 2 کالو دی چېرته وږي نه کوي چېرته تږي نه کوي تکلیف ورته ونه رسوي د به ډېر زیات خیال ساتي دې ټولو وي ټیک ده یعقوب علیه السلام ورسره روان دی یو ونه ده یو غټه ونه ده هغه ونې پورې چې کوم دی یعقوب علیه السلام ورسره جلب کو دوی سره لاړو نو تر کومې پورې چې د یعقوب علیه السلام په نظر باندې یوسف علیه السلام ښکارېدو نو یو ورور به راواغست ورور یې راشه زما په اوږه باندې کېده نو یو ورور په اوږه باندې واغست نو څه ځای پورې به هغه ووړو نو بیا به د بل ورور راغی ورور یې مال یې راکړه زما ډېر زیات خوښ دی نو هغه په دې اوږه باندې کېنو نو چې تر کومې پورې د یعقوب علیه السلام په نظر باندې ښکارېدو نو دوی سره دا محبت او د مینې محبت خبرې په اوږه باندې به یې سورو خو چې کله د یعقوب علیه السلام د نظر نه پناه شو د کوم ورور په اوږه باندې چې یوسف علیه السلام ناست و هغه یې کته رالړاو او ورته وایي زه ځان له پخپله باندې که نه څپېړه یې ته وتمبوله چاخ چاخ دي روان دي او دی خو ماشوم دی خپو کې دوره طاقت نشته دی نو دی چې رستو کېږي نو یو ورور یې په څپېړه وي نو دی بل ورور له منډه کوي نو بل یې په څپېړه باندې وي یو پړک ته وباسي یوسف علیه السلام ماشوم دی په ژړا شو ژړلې چې ای ظالمانه ته څه کوئ تاسو زما پلار سره چې کومې وعدې کړي هغه وعدې تاسو هېرې کړلې او زما پلار یعقوب علیه السلام تاسو ته ویلي چې دی به وږي کوی نه دی به تږي کوی نه ده ته به تکلیف نه رسوی نو تاسو هغه وعدې هېرې کړلې دی پسې مخ را وګرځو وي څه شو ستا هغه ستوري چې یولو ستورو د سجده کول نه هغه ستوري دی بچ کي که نه هغه سپوږمۍ ده ته سجده کړې وه هغه نور ده ته سجده کړې وه هغه نور دې څه شو هغه راویله که نه تفسیر قرطبي لیکي چې د دې نه معلومیږي چې د یوسف علیه السلام د وروڼو ته د دې خوب اطلاع په څه وجه باندې په څه ذریعه باندې وررسېدلې وه ځکه دا خبره یې ورته کوله چې تا د هغه ستوري بچ کي که نه هغه سپوږمۍ دې بچ کي تا اوسو هغه نور دې بچ کي دی روان دی جاړي یو ورور له منډه هغه پسې پیړوي بل ورور له منډه هغه پسې پیړوي اخره کې د یهودا یا د روبیل د مخ ور واړه ورته وي ای مشر وروره ای رور جان تا زما پلار سره چې کومې وعدې کړې هغه وعدې تا هېرې کړې ستا بړه کې رحم نه راځي زه خو ماشوم یم زه خو د تلو نه یم 2 کاله عمر مې دی کمزور یم خپو کې مې هغه طاقت نشته دی نو زه خو ستاسو په شان د چاخ نشم تللی او تاسو ما ته تکلیف ولې را رسوئ نو د یهودیا یا د دې روبیل په زړه کې الله تعالی رحم ور واچو او د وروڼو ته وایي ظالمان دا خو ماشوم دي داسې ګناه کړی تاسو یې وښیه تکلیف ورله ور رسوئ نو وروڼو ته یې دې مه وښیه او درته وایي زه سره یم په سر یې ورله لاس کېښود وایي زه سره یم تا ته یو ورور تکلیف نشي در رسوئ بهر حال دې وروڼو ته یې وایي داسې کار کوو دې واپس بوځو د داسې ګناه دی دې که مونږ قتل کوو مونږ به چې کوم دی د الله تعالی مجرمان وګرځو په مخ ته ځمکه باندې او دویمه دا چې خپل پلار به خفه کړو هغه ته به تکلیف ورسو نو دی واپس بوځو او دی به دلته سوګندي کړو قسم به ورله ورکړو چې پلار ته به ال نه وای دی به ال نه وي واپس به یې بوځو وروڼه پسې راوګرځېدل وي ښه ته بابا ته نمبر یې جوړی چې اوس لاړ شي او پلار ته وایي چې دی ما بچ کړی دی نور وروڼو قتلو خو ما بچ کړی دی او دی ځان سره د قتل ټول سامان چړې چاقوان دی ځان سره اخیستو چې دی به قتلو په هلته کې بهرحال د وروڼو ورته ووي د یهودا ته یا د روبیل ته یو که ته مدافعت کوې او زمونږ دپاره چې کوم دی خلل جوړېږي نو تا ورسره هم قتلو موږ نه ځوانان یو او ته زمونږ یو ګزار نه رسي نو هغه ویرېدو نو ورته ویې خیر دی واپس یې نه بوځو پلار له خو داسې به وګورو یو شاړ ګویې به وګورو او هغه کوی ته به یې ورلړو د ټولو په دې باندې اتفاق راغی او یوسف علیه السلام یې د ځان سره روان کو او یو شاړ کوی و هغه کوی ته چې کوم دی غاړې ته یې بوتلو چې کله دی په کم ټایم کې غورځو یوسف علیه السلام هلته هغه کوی نیولی دی او ځان منع کوي او دوی ته چې کوم دی جاړي په خپو ورله پرېوځي چې ای زما ورونو دا تاسو ما سره کوم ظلم کوئ تاسو خو د پلار نه زه د دې دپاره راوستی وم چې دی به دلته کیل کود وکړي او دی به چې کوم دی دلته کې میوې وخوري دی به چکر ولګوي نو تاسو خو ما کوی ته غورځوئ دا ولې ډېرې چغې ورته ووالې خو د یو ظالم په زړه کې رحم رانغی آخره کې یوسف علیه السلام دی کوی ته ورلړه روایتو کې راځي چې کله دی کوی ته ورلړه کو الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږو دی تړلی و په پړي باندې او چې کله د کوی دی نیمه ته شو دا پړی غوس نو دی کته په زور باندې لاړو نو کته چې دی په زور باندې سوتلو نو جبریل علیه السلام راغلی او دی نیولی و د کوی په دې سیټ باندې یو ګټه واګټه باندې کې او الله تعالی یې موږ ته په زړه کې وحي ور واچول په زړه کې ورته الله دا خبره ور واچوله چې خفه کېږم
دا څه چې دا سره د ورونو ګړي دي نو دی به یو ورځ تا محتاج کېږي تا ته به الله تعالی مرتبه درکړي عزت به درته درکړي پیغمبري به درکړي بادشاهي به درکړي او دا ورونه بس ملامت ولاړي ستا مخې ته ته به دوی له سزا هم ورکولی شي خو په دغه ټایم کې به دوی تا نه پېژني او ته به د دوی نه بیا دا تپوس وکړي چې تاسو زه ولې ورلړه کړی وم نو دې کې یوسف علیه السلام د دې وحي تسلي وه دویمه پکې دا بشارت و چې په دې کوی کې ستا مرګ نشته دی ستا د دې ورونو د لاسه ستا مرګ نشته دی ته به راوچتېږي تا به الله پالي او تا به الله د دغې مصر بادشاه جوړي او دا ورونه به راځي تا ته محتاج کړي دا خبرې ورته الله تعالی په زړه کې ور واچولي وحي ورته الله وي موږ دې ته وحي وکړله خو دا پیغمبری والا وحي نه ده دا ولایت والا کشف چې ورته وي دا هغه دی ځکه چې پیغمبر ته وحي راځي د 40 کالو نه پس یوسف علیه السلام خو لا ماشوم دی الله تعالی پیغمبري نه ده ورکړې نو وحي دې ته نشي ویني هغه دا د ولایت هغه وحي ده زړه کې ورته الله تعالی دا خبرې ور واچولې د جبرئیل علیه السلام په ذریعه باندې نو بس دې دا کوی ته ورلړه کوالته کې الله بیا تربیت کو نور به وګدا واقعیت بیا ټیم په ټیم باندې وایي ان شاء الله